الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل علم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دویم درس دے د 15 شوال شپدا 1431 ہجری د نبی علیہ الصلات والسلام د پیدائش نمخ کې چې په کم کال نبی علیہ السلام پیدا شوه دی یا د نبی علیہ السلام د پیدائش نه یو 2 کال مخ کې چې کم حالاتو د هغه تذکرہ کې دلا مختصر بل درس کی چکم تفصیل شیو داغی خلاصہ داوا تو بای حمیری داغ مدینی تا شرقی علاقو تراتلل مدینی والا خلقو داغ بچیلا مڑکول یا داغ فوجی قتل کول داغ غسر اتلل او مدینی والا ختمول او کلیو رانولو پنیت باندی چکلا اغدو حبرین د یهودو راوچت شوی دی چې دا مبعث او هجرتګاه د نبی اخر زمان دا نو توبه هم یری دا خپل اراده پر خود دا او سلام نبی علیہ السلام ته پر خود دی مکی ته روان شوی دی یو قبیله والا ورته وی چې ال تکي بیت الله کې قیمتي اشیاء دي د حبرین نه تپوس کوي او ورته وی چې دار تبا کېدلو سبب ستاده نو وسو کم وی طواف کا قدر عزت کا داغه نه واپس یمن تتلل کلیوالو اغل رن پر خدل اور راتلل او د حبرینو په ذریعہ باندې اسلام خوریدل چې دا بادشاہ مړ شو حسان ابن توبان اسعد د بچي داغه مشر کېدل او فوج کشي کول په عجم باندې قوم عمرو ابن توبان ته جمع کېدل او دغه رور په وجل او بیا داغه خوب حرامېدل او هغه خلک چې دا مشوره ورکړي واغه قتل کول بیا پاغه باندې د خنیعت ذو شناتر حمله کول او بیا د ظلم حکمرانی بدفعلی او شاهزادگان شرمول زونواس داغه طریقہ او ځان سره پټ چاړه وړل او دغه زو شناتر قتل کول بیا دغه زونواس بادشاہی راتلل نصرانیت چې کله د فیمون او د بل یو دای په ذریعہ خورشیو زونواس پاغي غوسه کېدل او خندقونه کنستل اور کې خلق غورځول د دوس خلاصېدل او روم قیصر والا سره قیصر تتلل بیا د کسرا د نجاشی فوج کشي کول د اریاد په قیادت کې شپېته زرا یا اویا زرا فوج را لېګل زونواس ختمول او داغوی علاقی قبضه کول بیا د ابرهه او د اریاد په میس کې جنگ راتلل او اریاد قتل کول ابرهنا چې کله دا کار سرزد شو بادشاہ ته خپه شو وی زبر د پزمک خپېګ دم او د تندېبا ذلیلکم وختبت راحکم تندې وختبت وباسم هغه خپل سر خرول وختلېګل او یو تیلې کې د یمن خاور لېګل او داغه قسم پورا کول د ابرها د بادشاہ خوشالولو د پاره کلیسو کنيسه جوړول او د خلکو توجه هغه ته پیدا کول او د بیت الله نه د حج
مخ اړول د خلکو او دی کلیسې تراتلل دیو عربو تاجر پاغي کې گندگی کول ابراه غوسه کېدل او هتیان را روانول پلار کې د زنو قومونو مقابله کول دا خلاصہ د مخکینی درس وا چې کله ابراه عبدالمطلب سره مخامخ شو هغه ته د خپل اوخان مطالبه کولا وی ته خو عجیب مشره زد الله کور رانوم چې تاسو عبادتگار او ته اوخان غواړي هغه ول زد اوخان او مالک هم د دې کور یو مالک شته چې تانه به تپوس کوي وی زمانه دې تپوسو کی عبدالمطلب رااله قوم ته وای د غرونو سرونو توخیږي د دوی مقابله ګرانه ده د بیت الله پردی نیولې دعاګانې کوي د په فوج کې د ابراه په فوج کې یو نفیل ابن حبیب نوم انسانو هاتی خال رااله او هاتی ته په غوږ کې وای ابرک محمودا کینا په ګونټه ماتولو کې ناستل هتیان بروک نه کې د عام سارو پشان نه کینی هغه هتی کې ناستو دوی په زنجیرونو واه په گروزونو مکی طرف ته نه راتو شام یمن واپس هغه طرف ته منډه والا دوی دغه حالت کیو د دریاب د غاړې نه وړې مرغې راوچتې شوې چاوي سرا وړې د نسکو د مسورو د دالو پشان د درې گیټې بوي پسر به لګیدل د فوجي لاندې بوتلو ساروي چکم بو سره هاتی راغنه بوتلو زمکه کې بخا خیدلا سوق او تختیدل سوق پا غزه ډیرې شو ابراه پخپل چې لګیدل دي نو دا یو ګوتوي پلار پر وتلا اډو کې بو سر رسیدل پخپل بدوړېدل او چې کله صنعا تر رسی سینې اوش دا اډو کې مات شو زله اخکارا شو دیو مرغې پشان صرف جبه به خوزیدل صاحب اغستلا خلق اولیدل چې چا د بیت الله بیزتی اراده کړی دا هغه الله شرمولی دی الله ذلیل کړی دی عائشہ صدیقہ فرمایي چې ما هغه دوه کسان لیدلیو چې کم یو بہاتیر اخکو بل بور پسې شاړو د یو نوم انیسو د بل نوم پته نه لګي هغه دواړه پستر ګولاند شیو پلارو کې بناستو او خلکو بوله په خلکو کې ډوډۍ ورکول نور او خلکو نه به سوال کاو چاچه هتیان د بیت الله دورانولو د پارا روان کړیو او بیا په دغه فوجونو باندې شپته او یا زر ډېر مخلوقو باران طوفان را لې ردی جوسی دریاب ته غردولې غند بوینو علامہ سہیلی ذکر کړي چې دا قصه الفیل د هتیانو دا واقعا د محرم د میاشتې په اول کې او په 886 چې کم تاریخ د ذوالقرنین نه حسابي 800 اتیا کالا داغه نرستو دا واقعا شوی وا او علامہ ابن کثیر ذکر کوي قلت وفي عامها ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المشهور چې په کم کال د اصحاب الفیل واقعا وا ابراه هتیان را روان کړیو په دغه کال باندې نبی علیہ الصلات والسلام پیدا شوی وقیلا کان قبل مولدی بسنینا چا دا ویلی دی چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه چند کلونه دا مخکې شوی خو غره دار چې په دغه کال نبی علیہ السلام پیدا شوی دی د دو پنیز باندې اوس نبی علیہ السلام لا پیدا شوی نو بیت الله بچ کدا دغه مشرکانو عزت کا او قریش نه دو قریش نو خدا نصارا الله ته زیات نږدېو قریش خو صفا مشرکانو نصارا بیام اهل کتابو د اهل کتاب د قریش او عزت کا والله نه دا د نبی علیہ السلام د پیدائش خوشخبری وا او دې ته ارحاسات ویل کیږي د یو نبینا د نبوت نه یاد پیدائش نه مخکې خرق عادت کار کېدل
داسی یو معجزات الله رب العزت داغه دو پیدائش ته تمهید د پاره ذکر کی هغه ته ارهاسات ویل کیږي او چې د نبوت نه پس خلاف د عادت کار ته صادریږي هغه ته معجزات ویل کیږي د یو ولینه چې خلاف عادت کار صادر شي ته کرامات ویل کیږي د یو مؤمن نه خلاف عادت مان عادت دار انسان په وبو نشي ګرځیدل لامبو وای او د وبو د پاسه ګرځي نو دیتا اعانت ویل کیږي او چې کافر نه خلاف عادت کار ثابت شي په هوا رواني ګرځي بلا اسبابو وبو د پاسه ګرځي ډوبېږي نو دیتا استدراج جوړي چې دل الله مهلت ورکړي دی چې دغه مقصود سره دا موافق وي او کله مقصد نه مخالف وي ناغه ته بیا اهانت او سپکواله لیکيږي لکه مسلمۃ الکذاب له سړی را لې چې زستا امتی ما زما دا یو سترګل اندره په ما دم واچو چې دا سترګې مې روغ شي یو سترګې لنده و بلې روغه چې هغه ورله پاړندې سترګې شوف کاو نه روغ سترګې مو سره لنده شو خلاف عادت او د کافر د مقصود نه خلاف دیتا اهانت ویل کی داغس شرمول او داغس ذلیل کول الله رب العزت ابرها داغه د فوجونو سره تباہ کو د دې په باره کې عبد الله الزبعری ابن زبعری ذکر کړي تنقلوا عن بطن مکه انها كانت قديما لا يرى محرمها لم تخلق الشعر الليالي حرمت اذ لا عزيز من الانام يرومها سائل امير الحبش عنها ما راى فلسوف يبني الجاهلين عليمها ينبي الجاهلين عليمها تپوسو کده هغه لخر د مشرنا هغه کی چې څوک چالي دلیل دا واقعیا ناپوی خلق ته بیان کی 60000 لم يؤبوا ارضهم بل لم يعش بعد الایاب سقیمها شپیت زر فوجو پاغی کے سوک واپس راغلی ندی او کم بیمارانو ناغت جوندی پاتی شوی ندی کانت بها عاد و جرهم قبلهم والله من فوق العباد یقیمها اگد اشعار دلتا کی ذکر کری دی چکلا علامہ ابن اسحاق ذکر کئی ابرها هغه تباشو داغین پس د یمن صنعا بادشاہ داغه بچي یکسوم نومو هغه بادشاہ وګرځیدو دا ابرها د مرګ نه پس د یمن بادشاہ د دې ابرها بچي چې نوم یکسومو هغه مشر شو چې هغه وفات شو داغه نه پس مسروق ابن ابرها دا ابرها بل بچی چې مسروق نومیو هغه بادشاہ شو بیا د دنا سیف ابن زیزن الحمیری هغه د حمیر قبیله بیا هغه حکومت د دوی نواغستو او دا د قصه د فیل چوا نو دا د تاریخ ذوالقرنین په حساب سره د ذوالقرنین د غلبې او د دنیا باندې بادشاہي نه پس شپګتیا او 800 کال پس دا واقعہ راغلی و بیا دو حجاج ابن یوسف په دور کې صفاح اول خلفاء بنی العباس هغه کلیسا هغه کنیسا چې دوی جوړه کړي و او د بلقیس دو بنگلې او داغې دو آبادو ملغلره جواهرات او تر رسولو را چلولیو نو هغه صفا حکم کو یو غټه به داغه نه وستلا لوټي لوټي کړلا هغه ورانه کړلا د اسلام مقابله کې د بیت الله مقابله کې چې کم کور جوړ کړو اوس دو ابرها او داغه د بچونا بیا بادشاہی د حمیر قبیله سیف ابن زیزن ته څنګه لاړه چې کله د بچو یکسوم مسروق زیاتی شروع کړل دا سیف ابن زیزن لاړې د روم باچا قیصر ته وی چې زمونږ په ملک کې ظلمونه دي او ما سره امدادو کا چې دوی ختم شي ستا په مملکت کې بدغه علاقه راشي قیصر وته چې دغه علاقه زمانه ډیره لري ده او زمانه د دې څه شوق نشته چې دغه فتح کم واپس را لې
کسرا لراله د دیو ملګری نعمان ابن منذر دا د کسرا بادشاہ د طرف نه په حیره علاقه چې د عراق څخه علاقه او زمکه وی دا غي ټولو باندې دی والی مقررو نو دی نعمان ابن منذر ته وی چې کسرا ته مال پر شفارسو کا چې زما امدادو کی یکسوم او مسروق یمن والا باندې ډېر ظلمونه کوي نعمان ابن منذر ورته وی چې بادشاہ خواله من کله وفد کی زو هغه ورځ رانیز دی تصبر وکا لاړ بشو تباغه تخپل خبر وړاندې کړی چې کله هغه وخت لاړې رااله او دوی لاړل ټولو چې څنګه بدن کېدل د کسرا ته سرخ کا تکاو داغه او داسې تاجو داسې ملغلر نه او جواهرات نه جوړو چې هغه با هغه چتول نشه بر داسې د سرو زرو په زنجیر باندې ځلاندو چې دې بکل راتو پردي بتاو شوي کپڑے د باغ خپل سره هغه ته برابر کو او دومره د hebat او د خایستو چې چا بلیدنو فورن بوته په سیده پریوتو نو دې چراله نیخ سیده رااله هغه ته دا کم قما قلم راوسته دی ویجی خپکیګه مزه خپل غمونو وهله ما بیا وسره پار راغلی وی دې د پار راغلی یمن باندې په مخلوق ظلمونه کیږي زما امدادو کا چاغه علاقه فتح شي ستا په مملکت کې براشي هغه ورته زما دا شوق نشته دی او دله لزر درهم ورکل جامع جوړو سامانونه ورکل او ورته زدا والا او زد حمله نشم کوله چې دې بار وتا پیسې نستلې یو لو بالله ټوله چا خبر کو کسرا چې رستا پیسې مالونه دولتونه دغه سی اوخرل هغه بیا راو غوښتل سره چې تلوي شان والا دی وی تولې د بادشاہ د پیسو سپکواله کې سرو سپین می درکړی دي هغه وی بادشاہ چې د کمی علاقې نه راغله ما داغي غرونو د سرو زرو د سپینو زرو جوړ دي اتما په دې باندې د زرو خد کا مل زر درهم والا وی خانو تسویل غواړي وی زه داویم چې ما سره امدادو کا او یمن باندې حمله وکا چې خلق د مصیبت نخلاص شي د خپل چې کم مرازبو او غیر اټول کړل او داغوینه مشوره واغستله چې د دې سړی سره سوکو دې زمانه دا طلب کړي هغه مشران ورلدا مشوره ورکړه چې پخپل فوج کوشي مکوا تا سره جیلونو کې چې کم کسان دي او تا پر مرګ حکم کړي چې دا قتل کړي او یا 55 عمر قید دی هغه جیلیانو باسا او 10 سره اولېګا نو کچرتا علاق مړشو ستا مقصد هم تا مرګ لبن کړي دا جیلیان او علاقه فتح کړلا نو ستا مملکت بشي استاد بادشاہي یو حساب شي یساجيبه مشوره مراکړه 800 کسان چې چا باندې فیصله د مرګ شوی او هغه د سره روان شو او په دوی باندې مشر چې کم مقرر کو وحرز د اغنمو او خيار انسانو پکشتو کې کین اصل اته کشته وي او چې کله یمن علاقې ته رسیدل دوه کشته ډوبې شوې سکسان چې کم بچیو هغه یمن علاقې ته ورسیدل نو دا چې کم راغلو او دنه امداد طلب کاو سیف ابن زیزن خپل قوم راو غوښتو وې د دې کسانو ملګری شي هغه طرفنا دشمن مقابله کې هغه فوج کشي وکړه او دې طرفنا دوی سیف زیزن او وحرز د خپل قیدیانو فوجیانو سره دغه وحرز دوی ته چې کله صفونه او تړلې شو وته دوی بادشاہ ما توخه چې کم یو دی هغه ته یا هغه میس کې چخکاری پر تاج په سر ملغلر زلیږي استرا دا دوی مشر دی پاتی باندې سور دی ویخا لګسات غله او انتظار وکړو سو وخت تیر شو بیا وي ما تر دوی بادشاہ مشر وخای چې یو کتل ویجا غره په اسبانه سور دی هغه ملغلره په سر باندې زلیږي لګته بیا انتظار وکړو صبر بیا تپوس کوي اوس بادشاہ کم دی هغه چوکتل وی هغه په قچره باندې سور دی وی قچره بنت الحمار
د خر نه چې پیدای هغه بادشاہ ډیر ذلیل دی چې د خر په بچی باندې سوري په دې بوز ذلیل کیږي او د وحرز یو لینده و چې هغه به هیڅ چا نشو راخ کله سوا د دنه هغه راخ کله غشه بګی کې خو او چې کله ز په د باندې گزار وکما تاسو ردو فوج ته ګورې کې چل د کې هغه په لړزان شو نو بس بیا په شروع کوي دا سره ما وشتلې او کاوی په تسلی وینو بس بیا صبر کوي بادشاہ به بچي بل څه پروګرام وکاو چې دا غشه او لینده تیار کړل او گزارې په وکاو په دې تندې وښته او سټ دته غشه وته پوري او هغه راو ورځیدو تو فوج تر بتر شو او دې طرف نه بدوی شروع کړلا هغه ذلت سره څوک یو خوا تختیدل څوک بل خوا تختیدل او په دغه علاقه باندې د وحرز او د سیف ابن زیزن بادشاہي بیا رااله دغه سیف ابن زیزن چې کله دغه علاقه مشر شو وفدونه بتل مبارکي به ورکولې په دغه وفد کې د نبی له سلام نکو عبد المطلب هم تلو او دوته مبارکي ورکړو چې د مخکینو کتابونو د علماو نه داسره رسی چې تاسو خاندان کې ودا انسان پیدا کیږي ایاغو ته سلامات بیان کړی دوله زیره ورکړي نبی رسول سلام پیدا شوی چې کله او په دې فارس باندې په دې یمن باندې حبشي والو تقریبا 72 سنه دعا یا کال د دوی بادشاہي وا آریات ابرها یکسوم مسروق دا سلور بادشاہان دعا یا کال دوی بادشاہي کړي وا سیف ابن زیزن تدارالا او هغه لاړل ذلت سره ختم شو د دینه پس چې کله وحرز وفات شو چې کوم وسره کسرا را لګلو د قیدیانو مشر جوړ کړو نو په هغه علاقه باندې د وحرز دیو مرزبان نومیو مرزبان په دغه علاقه باندې بادشاہ شو او دا سیف زیزن دا خو سره ملګرو مشیر وو خاص وو دغه مرزبان وفات شو د دې وحرز بل بچي اتیجان په نوم باندې هغه بادشاہ شو تیجان چې کله وفات شو نو دریم بچي دو بازان نومیو هغه بادشاہ شو په دغه زمانه کې نبی عليه الصلاة والسلام د رسالت دعوت شروع کو چې بازان کله په یمن بادشاہ شو د نبی عليه الصلاة والسلام مدینه ته هجرت شوو نهم کالو او نبی عليه الصلاة والسلام مکه فتح کړی و خطونه لګل یو خوا بل خوا کسرا چې کم کسرا دا وحرز را لګل او یمن فتح کړو هغه کسرا چې کم رومیانو له شکست ور کړو الف لام میم غلبتی روم کې چې داغه واقعي ذکر شوی دا هغه کسرا تم نبی عليه الصلاة والسلام خط لګو چې داغه نوم ابرویز ابن هرمز ابن انوش روان ابن قبازو دغه ته نبی عليه السلام چې کله دعوت نامه لګلې وا خط لګلې د صحابي په لاس باندې ویخا د عربو یو بودو ماته وای چې تم اسلام قبول کا هغه خط ټوکړې ټوکړې کو ویش لاو او داغه نه پسې د یمن بادشاہ بازان ته ولیکل چې کله تا ته زما دا خط درشي نو دې د عربو مکی کس د دې عربو کس پسې ولال شي فاستتبه والا فات براسه دنه تو طلب د توبې کا چې بیا دا څه خبره اون کی او کو توبې اونوي صلا نو سر قلم کا وغه ماته پیش کا چې کله خط د کسرا رااله بازان تا بازان قاصدان اولېګل وی ورشه دې سړینا د توبې مطالبه کوي ک نه مني سر قلم کې مال راوړي نبی علیہ الصلات والسلام پسې چې کله د بازان قاصدان رالل او الله رب العزت نبی علیہ السلام ته دا خوشخبری ورکړی و چې کم بادشاہ ستا خط شلولې په چند ورځو کې باغ ذلیل کوم په فلان کې شپه به ذلیل کوم او مړ کوم به قاصدان چرالل وی بادشاہ تا غواړي توبه وباسا ورنستا د قتل حکم دی وی ورشي تاسو بادشاہ ته بازان ته وایي
چې دا د الله له طرف نه ما سره وعده را زما رب استاسو دا رب په دومره ورځو کې دنه مړکې په پلان کې شپه به د ختمي اغله چې قاصدان رالل وی تر دغه ورځو پورې صبر وکي کدا خبره رښتیا شي دا حق نبی دی او کدی نه سره خبره رښتیا نشو نه داغه نه پس بیا فیصله کو چې کوم شپور ته نبی رسول سلام بیان کړي و په هغه شپه باندې د کسرا بچي انو شیروان را پاسې دو شیروه را پاسې دو شیروه د زوی نومو او د خپل پلار قتل کو دویم قولدار چې زامن راجم شو او دوی سوچو کو چې زمونږ د پلار د ظلم انتها وکړه او ټولو زامنو په حمله وکړه او په خپل اولاد یې قتل کو چې د ظلم او زیاتې شروع کړي او سو کوئی چې شیروه د خپل پلار د بادشاہي اغستلو د پاره هغه قتل کو خو پلار ته چې اندازه لګېدلې و نو مطب او دواخانه کې د زهر په یو بوتل لیکلیو چې هذه الدواء مقوٍ لقوة الباء دا دوايي چې سره اوخري دومره طاقت پکې راځي باچان خو دغه شوقیانی د چې کله سو وخت یې ردو تقریبا شپږ میاشتې ردو بادشاہي او شولې د دې شیروه د دې زوی د بادشاہي او مطب ته تللې دوايانې ګوري پاغه یو دوايي لیکلیو چې هذه الدواء مقوٍ لقوة الباء بوتل په سر راړولې په ځای لته ټکولې اغم الله ذلیل کا عظیم لاړې بیا لور چې ونه هغه مشره شوی دا چې کله دا خبره د نبی رسول الله والسلام صادق شوا هغه بازان ته پته ولګیدله چې یمن باندې هغه مشرو بادشاہو بازان سره د خپل متبعیننا او د خپل قوم نه ایمان راوړو او د نبی علیہ الصلات والسلام ته خپل وفد راولېګو چې منګه پاغه مسله او پاغه دین باندې مسلمانان یو چې کوم ستاسو دین دی نبی علیہ السلام لچ قاصدان رالل و مونږ به چا سره حسابيګو مونږ خو عرب نه یو نبی علیہ السلام وی انتم منا و الینا اهل البيت تاسو به مونږ اهل بیت سره حسابيږي دیو جن د سلمان رضی الله تعالی عنہ په بارکم نبی علیہ السلام ویلو سلمان منا اهل البيت دې زمنګ نه حسابيږي نبی علیہ السلام د دینه پس بخپل عمرا لېګل یمن کې به تعلیم د قران خلکو تو ورکاو درس به ورکاو اول خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ لېګلو علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ لېګلو ابو موسی اشعری او معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہم دای لګلو او چې کله لګو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته پوښتنه کړو معاذ بمتقضی تب پس فیصله کې معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ویل زبد الله په کتاب فیصله کوم وکدا الله کتاب کې ته اونمو می وی په سنت رسول الله د نبی علیہ السلام په سنت به فیصله کوم فَإِلَّمْ تَجِدْهُ که سنت کې میو خبره اونمومي وی اغزي وی اجتهدوا برأيي زب خپل اجتهاد کوما قیاس وکوم نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه چې د هغه ذات ستاینې دي چې د خپل رسول استاد د خپل رسول د مقتضا او د مرزه مطابق مقرر کو د نبی علیہ الصلات والسلام ته هغه بازان او داغه بچی داغه متبعین هغه د اسلام قبول کو داغه د مرګ نه پس شهر ابن بازان نبی علیہ الصلات والسلام داغه باندې بادشاہ کو نبی علیہ السلام ته بادشاہی نه داغسته اسلام کې دانه دي چې او کس داري چې هغه اسلام قبول کو هغه نه بادشاہی والا مسلمان شو ترې په خپل بادشاہي باندې پاتې بازان هغه د یمن بادشاہ مقرر کړو داغه نه پس داغه زوی شهر ابن بازان بیا په یمن باندې بادشاہ لیکن یو سړی را پاسې دو اسود العنسی ورته ویل کېدو چاغوي زنبی یما هغه ځان سره ډله پیدا کړلا هغه اسود العنسی دغه شهر ابن بازان هغه قتل کو او د خپل داغه خزه واغستلا
بیا چې کله مسلمانان غالب شو اسود عنسی قتل کو بیا دولت اسلامی په یمن باندې بیا نافذ شو. داود یمن نا داغې د بادشاہانو داغې ختمېدل پاغه باندې اسلامی حکومت راتلل. د نبی علیہ الصلات والسلام خوشخبری او دا خوش نصیب د نبی علیہ السلام په خبره باندې آمنا کول. تاریخ والا پدې کې یو بل واقعه لیکي قصه الساتیرون صاحب الحجر. یو خضر دی یو حجر دی. خضر علیہ السلام هغه جدا دی. دا حجر او یا حجر دا یو قلعه وا یو عظیم بنگلا وا چې دا غي دوی کم شان ذکر کړي. دا غي جواهرات ملغلری سرزر سپینزر پاغه باندې اوچته بنگلې جوړ کړي وا. حسن عظیم بناه هذا الملک. ساتیرون بادشاہ دا بنگله جوړ کړي وا او علی حافت الفرات د فرات دریاب په غاړه جوړ کړي وا. واسع الرحبه والفنا کلاو سهن والا وا. دوره بقدر مدینه عظیمه داغه کورونا پشان د لوی خار باندې نهایت مضبوط وا نهایت خسته وا او نهایت اوچت وا. خلق بدلری لری طرفون ناغه تراتل او چې کله به د جنگ موقع د خپل قوم په دې کې جمع کاو او دې نه به حمله کولې. نو ساتیرون دلته سم مناسبت ده. ساتیرون چې نو دا د نعمان ابن منذر د هغه د نعمان ابن منذر چې کوم مخکې ذکر تیر شو او د سیف ابن زیزن دغه خپل راغلو. نو فی مساعدتی فی رد ملک الیمن الی انه من سلاله الساتیرون. دا د ساتیرون د قوم نو دغه د نسب نو چې کوم صاحب الحجر صاحب الحجر چې کوم بنگلې جوړ کړي و. نو ذکر د دی واقع زلت کې ځنی مورخین ذکر کوي. ابن هشام ذکر کړی دی کانا کسرای صابور ذل اکتاف غزا ساتیرون. دغه لوی بنگلې والا لوی شان والا هغه کسرا چې داغه نوم صابورو ذل اکتاف ورته لیکي. او سو کوئی چې هغه صابور ابن اردشیر ابن بابکو او د دې دواړو په میاس کې سره فاصله تیر شوې ده. د مخکینی صابورو د په میاس کې د ساتیرون په دغه بنگلې او حسن قلعه باندې د حمله وکړه. هغه داسې عظیمه بنگله وو چې هغه کې دیوالونو باندې سو اٹیک نشه کېږي چې دوی به کامیاب شي. 2 کاله یا سلور کاله پورې دوی دغه ځکه انتظار کا خو اس د فتح کولو چلے نه ورته. د ساتیرون بادشاہ لوروا یو ورځ راخکاره شولا او چې کم بادشاہ په دوی عمله کړي و صابور هغه نهایت خستا تاج د بادشاہي په سر او د بادشاہي په کپړو باندې معطرو چې دی جنې هغه صابور ته او قتل. نو زلکه فیصله وکړه دته قاصد دته قاصد ولګو چې تر 2 کاله یا سلور کاله د کمی قلاپو محاصره کې مصروفي کزره تر دې د فتح کولو چلو خیم نماوه په نکاح اخلي. صابور وته ولینو یا په یو لخت لیکلي ورګزار کړي دا په یو پټه لیکلي دي یا قاصد را لګلې دي. هغه ورته جواب کې لیکلیو کدا کار دیو که زمته زما خزای او ما سره د بادشاہي ژوند تیرې. 3 قول راځي یا یو چې کله د پلار ساتیرون به ود کېدو ناغه به د شراب او نشه ټیټ اوکل علب ود کېده. هر بادشاہ چې به تقریبا سمره ناغه دغه حالت کې وي د شراب او عیاشي به اوکل بیا به ود شو. نو چې کله هغه د شه د اتلې هغه بالغ د سر د لاندې چا بیان چې کم د دې قلاوي هغه راغستی دي. یاداو چې دې قلا ته کم یو نهر راغلو د دنه کېدو خاص لاروا هغه لار دې قوم ته صابور ته او خدلا یا چا بیان اورو لګلې یا یو بل طریقه ذکر کوي خو هغه لگا مستکره ده او کمزوري ده. نو چې کله چا بیان اور لګلې دي او یا ته دروازه کولاو کړی دا صابور حمله وکړه قاغ علاقه قبضه کړه پلار ولا اوجو رونه خپل خپلوان ولا قتل کړ او دغه خدای سره وعده خپل پوره کړل. چې کله په نکاح اغسترا
او د سره سو عمر تیری یو شپه چې دل خوب نه ورځي ډډه په ډډه باندې اوړي نو دا صابور ته تپوس کوي وېسدي ویره سشي می چې په دې بستر کې چې شمو دیوې بل کړلا هغه مالوچو کې ریخمو کې چې کم بوټي نه دا مالوچ جوړیږي د آس پاڼه پکې و آس پاڼه او هغه نرم غوړي پاڼه خو هغه نری ډکیو د آس پاڼه د دې په بدن کې نخي جوړې کړې وي دومره باریک او حسین جمیل بدن یو نو دا صابور بادشاہ ته تپوس کې چې پلار و پتا څه خړل چې ته دومره معمولی ډکی د وجنا یو پاڼه د وجنا تعالی د شپې خوب نه درته ته په څه کې ود کولې نو دا جینې ورته وایي چې د دې نوم النذیرو ادا ورته وایي چې پلار زما یفرش الدیباجا ويلبسن الحرير غټ رخم به بستروا د نرو رخم به زما جامې وي ويطعمن المخ ويسقين الخمر مازغه مغز دا به زما خوراکو او د شراب ور پسې زما سکلو ویخا افکان جزاء ابيك ما صنعت به د دې دومره نعمتونو خیال ساتلو سره استاد پلار بدله دغه و چې تاو سره سوکل صرف د خزو قمقلی بے وفائی د دې یو واقع نه معلومی د انسان جون کې دا واقع موږ ذکر کړو خو تفصیلا به کړی چې څو دومره قمقل او بے وفا خلق او مخلوق په دې کې شته چې په یو نظر باندې پوره بادشاہي ختمول پلار په بل لالول ورونو خپل خپلوان شرمول خو اخر کې دیم خپل انجام ته رسیدلې را چا چې دا سکړی دی هغه خپل انجام مونډلې دا صابور خاون ورته وي چې هغه پلار چې پتا باندې وي مازغه خړل پتا په رحم غټ رحم بسترو د نریو رحم بستا جامې وي او د غبینو د شرابو بستا سکلو داغه بدله دا و چې تاسو وکړل وسره چایبی دی ما تراو لګل او دروازه د کلاو کو پلار ورونو درا باندې قتل کړل قوم قبیله درا باندې ذلیل کړل چې کله پلار سره تا دا کار کړی نو ما بست څنګه پرې شاید چې ما سره ته دغه شان انتی الی بذالک اسرا شاید چې ته ما سره دغه کارو کې چې سحر شو خپل مجاهد فوجانه ته راولې دوا اسونه راولې او د سر د ویختونه کونسونه پاسونو پسې وتړلا او اسونه له چابک ورکړلې او راخلې غوخه ته په غټو کې پاتې کړلې په دې طریقه باندې هغه نازک بدن چې کم د پلار سره غدر کړو په دغه طریقه باندې هغه ختم کړلا نو د ساتیرون بنگلا صابور ته په دې طریقه باندې راتللو او په دې طریقه باندې ساتیرون ختمېدلو صاحب الحجر ساتیرون د طوائف بادشاہو او د اسکندر ابن فیلبلس مقدونی یونانی هر کله چې د غالب شو په ملک الفرس باندې دارا ابن دارا اور دو خاندان کې تقریبا 1500 کال د بادشاہي چلیدلې و او په دغه ځای باندې بیا ختم شوی و او هر کله چې اردشیر وفات شو ازدشیر تصدى له ولده صابور فحاصره حتى اخذه كما تقدم ذکر د بنو اسماعیل او د نبی علیہ الصلات والسلام نمخ کی چکم امور د جاہلیت تر د زمانه د بعثت پورې د نبی علیہ الصلات والسلام د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې د اسماعیل علیہ السلام په بچو کې ابراہیم علیہ السلام چې کله خپل بیبي هاجرہ خپل بچے اسماعیل د فاران په غرونو کې د مکی په خوا کې پرې خودل چې آلته نه یو انسانو نبل د محبت او انوست سره ذریعہ وا په یو کسوړو کې معمولی قجوري په یو مشکیزه کې لګي اوبو چې هغه ختم شولې هاجرې د خپل بچی د پاره د خپل ځان د پاره یو پیر منډه صفاتا بیا مرواتا بیا صفاتا بیا مرواتا هغه د خپل بچی او د الله د دین د پاره منډه چې کمی والے ننم حجانو تاغه حکم وی
او ابراهیم علیہ السلام چې دلته پر خدلا دا د الله حکم او چې دا زې بز آبادوم هاجرو د دې بچي دلته پرېدا چې کله په ومزل نرا پښلا چې ګوري د اسماعیل علیه السلام د خپل سره خوا کې چینو ماء زمزم ښکار شیو په دغه باندې گزاره او خوراکو د زمزم او بخو بیسکې نو خړل بیسو قجوري خو ختم شوي د زمزم او بو ګوره کړه خلک وای دا به زمزم او به مسکلی دي نه دا به زمزم او به سوق نسکی آبم او بو ته یو او بم او بو ته وای دا سوایا او به د زمزم مسکلی دي او یا آب زمزم مسکلی دي او چې او به د آب زمزم مسکلی دي نو او به د او بو د زمزم مسکلی به دا معنا ده د آب زمزم یا او به د زمزم دا داسې او بدی چې په دې کې د خوراک اجزام الله پیدا کړل لکه پي چې دي د خوراک په زم کافي کیږي د اوبو په زم کافي کیږي دیو جن ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه مکی ته نږدې شوی دی د نبی رسول الله بارک اوریدلی دي خپل رور را لګل چې ورشه معلومات وکا اچراله ویرزو مطمئن نشم په خپل رااله او بس غلې بناستو علی رضی الله تعالی یو پرې بوت ځان سره شپوشولا بیا راوستو بیا بوتو بیا راوستو درې مشپوانه پس ته تاسو کې ملما پس مقصد راغلی ویزه په یو خاص مقصد راغلی خو کته ما سره وعده کې او زما راس چاته نخ کارا کې وی بالکل بنخ کارا کوم ویزه دغه سړی په باره کې راغلی چې هغه د نبوت داوا کړی را وی ټیک ده چې سحر شي بزان بنا غرض کې ما پسې بر رواني خدا بچاته نخ کارا کې چې زده پس روانیم کڅوک دغه شی زبر د وړو بولو یا د بل څه تقاضی په بانا باندې کینم او تب لار اخلي چې څوک په مونږ باندې پوي نشي تله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمزې کې وای کې اوسه ملاقات کړي لري نبی علیہ السلام یې څومره دی شوې د شل ورځو نه زیات شل ورځې وې سره خوراکو وې زما خوراک صرف د زمزم اوبو او هغه زه دومره سرب کړم ما او دومره طاقت ور کړم چې مخ کې داسې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې ډېر کرته پدی باندې د خوراک کا غوړو گزارا کولا او آب زمزم دا یو قیمتي اوبو پدی باندې مستقل تصانیف علماء لیکلي نو نبی دغه زمزم اوبو د اسماعیل علیہ السلام په خوا کې پیدا شولې دوی خوراک سکاک پروګرام خو او شو خود اوسېدلو یوازي جرهم یو قبیله وا چاغوی تلل د مکی طرف تر اتلل پلار کې چې کله د اوبو د پته ورته ولګیدلا نو هاجرین اجازت اخلي چې موږ دلته پاتې کېدی شو هغه بالکل پاتې شي خو په دې شرط باندې چې په دې اوبو کې بس تاسو اختیار نه وي معنی استعمالوي اسکي هر څه خو اوبو به وی زما د بچو په اختیار کې وی ټیک دا دی په پاتې کېدل چې کله اسماعیل علیہ السلام لوی شو او نور واقعو تفاصیل تاسو اوریدلی دي چې پلار به تر اتو او تپوسو کو دوه اده کړو یو خزا د پلار په وینا باندې د بیا پرې خودلا دا ذبح حکم د دلالولو حکم راغلو د بیت الله د جوړولو حکم راغلو د جرهم د قبيله یوې زنانا سیده بنت مزماز د اسماعیل علیہ السلام د دې سره واده وشو او داغې نه 12 زامن یو لوروا چې په هغه زامنو کې نابت قیزر منشا مسما ماشی دما آزر یتور نیشا قیما او قیزما دا در بچو نمونو چې کومه لوروا داغه نسمه نمو او دغه نسمه چې وا نو بیا خپل وارو عیسو ابن اسحاق علیہ الصلات والسلام ته ورکړی وا او داغه نسمینا روم او فارس دا پیدا شو دا داغه اولاد دی روم فارس او اشبان بیا د ټول عرب او قبایل چې دی حجاز والا نو دا د اسماعیل علیہ السلام په 200 زامنو کې د نابت او د قیزر اولاد دی او دا قیزر چې کومو نو دا د ټول امورو د بیت الله د زمزم
د نورو جرګو مشرو د اسماعیل علیہ السلام په بچو کې نابت او قیزر، خاص کر دا قیزر چې کم دی چې د دې جرهمیانو خوریو د اسماعیل علیہ السلام بچو د دغه بیت الله او د آب زمزم د دې مشرت د سراو چې کله جرهم قبیله مضبوطه شولا د اسماعیل علیہ السلام اولاد چې کومو غینه د اختیارات د بیت الله او د آب زمزم واغستل او تر دې پورې ودا زمونږ خورای نه دي او دوی په تعداد کم کمو سدیر 300 کال پورې تقریبا دغه د دوی په اختیاراتو کېو چې کله دوی فحاشیو زیاتی شروع کړل تر دې پورې چې دغه قبیله یو ځوان او یو جنۍ چې د ازوان نوم آصفو آصاف ابن بغیو او یو جنۍ و چې داغي نوم نائله بنت وائلو، آصاف او نائله په بیت الله کې بدکاری وکړه. مشرانو بادشاہانو چا دې تاسو کولې شو، الله دې پاغزه غټي جوړې کړلې، شکلونه مسح شو، خلق د بیت الله په خوا کې ودرولیو او داغه نه بیا عبرت اغستو. په دغه طریقې باندې چې کله د دوی ظلمونه زیات شو نو خزاعه چې هغه بنو بکرو هغه قصد کو او په دې قبيلو باندې د دین دا مشرت د بیت الله د زمزم اغستل غختل چې کله او جنگیدل وقت تلو واعتزل بنو اسماعیل کل فریقین، یو طرف ته بنو خزاعه قبیله وا او بل طرف ته دغه جرهم وا، دواړه او جنگیدل او د اسماعیل علیہ السلام خپل بچی چې دا یو طرف ته دی یو پډلم نو دغه بنو خزاعه په غالب شو او جرهمیان یمن ته واپس تختیدل. بیت الله کې دو د اوسو شکلونه جوړ کړو د سرو زرونه، ستوري وی د سرو زرو او حجر اسود د ځان سره وړې نشو دې لپاره به زمزم خوا کې او کند او کنستل واغې پټکل. الله رب العزت هغه بیا ورکړیو مسلمانانو ته خودلیو، خودی هغه ټیم کې دا پټ کړو. په دغه ذلت او رسوایی سره چې چا ظلم کړو هغه واپس شو. دغه خزاعه قبیله یو مشرو عمرو ابن لحی هغه دو انتهایی مالدارو، مالداری تر دې حد پورې رسیدلی و چې دا هغه 20,000 دغه صرف اوخانو شل زرا او د عربو دا قاعده وا چې کله د انسان اوخان زرو ته ورسېدل د یو اوخ سترګه به وېستله په ولې چې دا د نظر نشي. نو نافق 20 ناقتن د شلو اوخانو سترګې د استلې وي او د اوخ سترګه په زرو اوخانو پسې وېستلې کېدله. نو ټول اوخان د شل زر اوخانو. د دین علاوه دبه په 10,000 بدنت 10,000 اوخان بده په یو حج کې علالول. خلصو کا زرو کسانو ته جامع غوستلې، ستوان به تقسیمول، خوراکونه به ورکول. نو دې دومره یو لوی پیر جوړ شو چې خلکو به بس چې دبه سویل هغه بهر په اخر هغه به دینو داغي شریعت به. دا عمرو ابن لحی تلره معاب من ارض بلقا، معاب مقام ته تلره چالته کې عمالقه او سیدل، عملیق ابن لاوز ابن سام ابن نوح هغه خلکو با د بوتانو عبادت کا. په عربو کې چا بوت نه پیژاندو. دغه عمرو ابن لحی چې دې لاړې د تجارت په نیت باندې دا غوی هغه بوتان اولیدل، هغه ته تاسو څه کوي؟ وی مونږ خو دې عبادت کوو. وی مالت یو نه راکوي. هغه وی جیو ستو مشري د آدم علی السلام بچي حابیل نومې چو خپل رور قابیل چې هغه وجل او داغه په شکل باندې یو بوت جوړ کړی، هغه ته به حبل وایو. هغه حبل بوت دل په تحفه کې ورکو. اولنې شرک چې داغه علاقې نه عربو تراغلو د دې عمرو ابن لحی په وجه باندې راغلو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ما جهنم کې لیدل چې ځان پسې کلمې راخلې په اور باندې سوځیدو. نو خلکو به بیت الله عزت کاو
بیا ځان سره ګټه ګرځولې دا غي به عبادت کاو او چې کله به ګټه ملاو نشولا نو سوړی گیټې به راټولې کړلې او دا غي د پاسه وی د ګړې بيزي پي اولوشل لکا صحیح عن ابي رجال عطاردی ذکر کړي صحیح حدیث دی دا ابي رجال عطاردی د خپل صحیح کې ذکر کړي كنا فی الجاهلیت اذا لم نجد حجرا چې کله به ګټه نه ملاوي دلا جمان الحسیه من التراب خاربم لګرا جمع کړلا پاغيبم یو ګړه اول وشلا ثم طفنا به بیا موږ داغه نه غیر چا په طوافونه شروع کړل دار دې خلکو حلو او بیا به هغه تلبیم بدل کړلا اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک د عمر او د اتباعو چې دا حج کومه تلبیه او هغه بدل کړلا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې شیطان دی عمر لا دیو شیخ او بزرگ په شکل کې رااله او دته دا تلبیه خودلا او دته روز د کولا دې کله ته ته ماته دې خبرو چلخه ما در بزرگ خودلې دا بزرگ نه شیطان د بزرگ په شکل کې ولا راغلی نو ټول عرب بیا د تابع شو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام چې کله د دوی تلبیه واوریدله نبی علیہ السلام به فرمایله قد مان نور سموای دی بار پس بیا الا شریکن لک تملکه ویل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی ان اول من صیب الصوائب وعبد الاصنام ابو خزاعه اول چې صایبه وخی پرخي وی نظر منخته کړي وی او د بوتانو بندگی شروع کړي وا هغه ابو خزاعه عمر ابن عامر دا ابو خزاعه دی کله خزاعه قبيله پلار خو نو دی وجنه علامه ابن کثیر ذکر کوي چې ابو خزاعه تصحیف من الراوی دی اصل کې اخو خزاعه د خزاعه قبيله یو فرد ابو خزاعه نو ایا دا ابو خزاعه د لقب نبی علیہ السلام فرمائے رأیت جہنم یحتم بعضها بعضا ورأیت عمرا یجر قصبه بلیدمه د اور چې لمبي چې یو بل باندې به حمله کولې او دا عمر دې ملي د خپل کلمې راخلې او جهنم کې سوځېدو داغه جاهلیت طریقو باندې قران رد کړي د بچو له حلال کړه هغه ته دوی حلال ویل چې سبه حرام کړه او دوی په ځان باندې حرامول په فصلونو کې دغه پیرانو د پارا د نیکانو بندګانو د منجورانو د پاره حصے مقرر کړي وي قران پاغه باندې رد کړي ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام کله فرمای وما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واکثرهم لا یعقلون دارن الله رب العزت فرمایي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم سورۃ نحل 56 نمبر آیات کی سورۃ انعام یوصل یو کم سل ختم آیات کی یوصل اتدرشم آیات کی ردی تفصیل ذکر کړي دا مختصر حالات د نبی علیہ الصلات والسلام د پیدائش نمخ کی او د نبی علیہ السلام تر بعثت پوری ان شاء الله تعالی دریم درس کې با بیا د نبی علیہ السلام دو مخ کې چې کم د بعثت نمخ کې او هغه دور کې چې د عربو کم جاهلیت او داغه تذکرہ وکړي خو ان شاء الله بیا د پر درس چې کم دی د جمعې پښپې باندې نه بلکې د خیالي پښپ باندې بیا درسي لکه سبانه شپه ان شاء الله چې کوم را رواني بیا د پر او پاغش په باندې درس شروع کیږي واخر دعوانا